أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. سورة نساء آيات نمبر 150. دی آیت ترجمه تیرسیو فقط په دې کې چې تفصیل فاتو د عیسی علیه السلام په ارتباط باندې يهود انتهایی زیات بغض کوونکي او انتهایی زیات عناد یو سره کاو. په شام کې یو علاقه د دې علاقې او پاچاته د هغه علاقې يهودانو د حضرت عیسی علیه السلام د قتل په ارتباط خبره وکړه. د عیسی علیه السلام سره د دوی دشمنی په دې باندې و چې د دوی ځینې هغه کارونه چې دوی د ځان ایجاد کړي و د عیسی علیه السلام په وجه باندې چې هغه د الله تعالی نبی و هغه منع کړي و، نو دوی د هغه د قتل د پاره رايوځای شو. کله چې هغه علاقې ته ورغلل چې هلته عیسی علیه السلام نو د عیسی علیه السلام د قتل د پاره ترتیب جوړ کړ. په دې کې بیا د مفسرینو اختلاف دی چې دا تشبیه څنګه شوی دی. ځینو مفسرینو لیکلي دي، قرطبي داسې لیکلي دي چې حضرت عیسی علیه السلام په خپل ملګرو کې یو چاته وویل چې یو څوک دې ته آماده دی چې قرباني ورکړي او په جنت کې د الله عزوجل د طرفه زما سره یو ځای شي. نو د حواریینو څخه یو کس وویل چې دې ته زه آماده یم. نو د خپل لنګوټه او خپل لباس هغه ته ورکړي، هغه چې د باندې راوتی الله تعالی د هغه شکل د عیسی علیه السلام د شکل پر رقم جوړ کړي. نو دوی دا کس چې د عیسی علیه السلام مخلص ملګری و دا ونیاوه او وې زړاو. عیسی علیه السلام الله جنې محفوظ کړي. نو ګواکې په دغه یو صورت کې دوی د عیسی علیه السلام یو ملګری دا په قتل رسولي دي. عیسی علیه السلام الله تعالی اسمانونو ته پورته کړي. دومره وجه تفسیر مظهری لیکلی ده، هغه دا ده چې عیسی علیه السلام سي يهودانو خپل یو کس چې تلانوس نومیدي دا کس ورواسته. دا چې کله د نن ولاړ الله سبحانه و تعالی د شکل او صورت د عیسی علیه السلام په شکل او صورت باندې واړه، صرف مخ او چهره د عیسی علیه السلام پر کم او دا انتهایی زیات ظالم او انتهایی ضدی انسان. نو دا د عیسی علیه السلام پر کم عیسی علیه السلام الله تعالی پورته کی د يهودو ته پلاس ورغلی او ویوشه. د وجلو څورسته چې کله نور بدن ته وکته هغه د دوی د عملګری تلانوس بدن. نو په دغه ارتباط د دوی اختلاف پیدا شو چې دا عیسی علیه السلام. نو چې کله به دا خبره وکړه چې دا عیسی علیه السلام دی، بیا به ول ازمر ملګری او کله چې به ول د ازمر ملګری دی ول نو عیسی علیه السلام څه. نو الله سبحانه و تعالی په دې آیاتونو کې دا خبره ښکارا کړل چې دوی عیسی علیه السلام قتل کړي نه دي او نه ځړولې، بلکې دا پر دوی باندې مشتبه کړل سو. خپل ملګری د عیسی علیه السلام په شکل باندې واړول سو. عیسویان اوسم د عیسی علیه السلام ځانونه په روان بول. ورسته پر دې ارتباط باندې تفصیلی خبره راځي پر عیسوی عقیده باندې او داغه پر رد باندې به ان شاء الله تفصیلی خبره ورسته کو. په دوی کې درې ډلې دي. یو ډله یې د عیسی علیه السلام مبارک کې دا عقیده لري چې دا د الله تعالی زوی دی. بل ډله دا عقیده لري چې دا الہ دی او بل ډله دا عقیده لري چې هغه وجل سوی. يهودان د عیسی علیه السلام د قتل قائل دي چې دا وجل سوی دی. نو دوی د خپل عقیدوي علائم څخه یو علامه د صلیب یې. صلیب دا عربي لفظ دی او دا زړېدلو ته ویل کیږي او زائد زړېدلو ته هم ویل کیږي. نو دا صلیب چې دوی جوړي دا په اصل کې اشاره ده وهغه عقیده ته
چې موږ دا عقیده لرو چې عیسی علیه السلام راځړول شوی. ځینې مسلمانان هم بیچارهګان په دې خبرم نه دا د یهودو علامه یا د کور پر مخ باندې کښلي او یا پر جیب باندې یا پر خلی باندې راغلي او دوی ور باندې خبر نه. په کورو کې هم په شذو کې دا عادت دی، په صحراو کې په شار کې لا تقریبا دا سلسله وس ختمه ده چې دا کښیانو سترګې به ورتوري کړي، بیا به پر لاس یا پر تندي باندې دا د جمع رقم علامه ورکشل. یو د جمع علامه ده، د جمع علامه د صلیب نه ده. د صلیب علامه داسې ده چې د جمع تر علامې لږ لوړ خط لیکل کیږي او د جمع په علامه کې بالکل پر مابین باندې لیکل کیږي. نو دا هم په ځینو ځایو کې به د صلیب علامه به او داسې بزرګان وایي چې دغه د انګلیسي په وچ لیکل کیږي، د دې په مابین کې دیم دالیکه نه ورکشي ځکه دغه لیکه هم د صلیب علامه ده. د دې څخه دیم کوشش کوي ځان ګوري. نو دغه علائم چې د صلیب علائم وي د دې څخه ځان ساتل پکار وي او دا د مسلمانانو د لپاره ضروری دي ځکه دا د دې هغه عقیده ښکاره کوي. حتی د مرګ په صورت کې لا هم دوی چې کله د دوی یو څوک مړ شي نو وسرته دا د صلیب علامه دی دروي چې دا دوی د عقیده لري چې ګواکې عیسی علیه السلام زړول شوی. نو الله تعالی وایي دا پر دوی باندې مشتبه سول. وان الذين اختلفوا فيه او یقینا هغه کسان چې د په ارتباط اختلاف کړی دي لفي شک منه، هغه د په ارتباط کې په شک دي. شک هم په دې ارتباط دي چې کدا دی نو د دې ملګری سوي او کې ملګری دي نو دیت سوي. علیه السلام ما لهم به من علم الا اتباع ظني. الله سبحانه وتعالى فرمایي دوی لره هیڅ علم نشته الا اتباع ظني مگر فقط د ګمان اتباع کوي، از ګمان او اٹکل کوي چې څه ورته وویل شي. وما قتلوه یقینا الله عز وجل فرمایي یقینا دوی هغه ندي قتل کړي بل رفعه الله الیه بلکې هغه پورته کړي دی الله عز وجل الیه خپل طرف لره. د دې په ارتباط تفصیلی خبره او شبهات او جوابات سوره آل عمران کې تیر شوی دي. هل تمش په دې شه تفصیلی ژغې دی بل رفعه الله الیه بلکې هغه ور کړي دی الله عز وجل الیه خپل ځان لره. وکان الله عزیزا حکیما او دی الله عز وجل غالب حکیما د حکمت خاوند. وان من اهل الكتاب او نست یو د اهل کتاب څخه الا ليؤمنن به قبل موته مگر خامخا ایمان راوړي په د باندې قبل موته مخکې د تر مرګ. ويوم القيامه د قیامت فورز باندې به یکونو کیږي علیهم فردی باندې شهیدا گوا او شاهد. وان من اهل الكتاب الله سبحانه وتعالى د مخکنی خبرې د تایید د لپاره فرمای چې ضرور بداسي او زمانہ راځي چې دغه عیسویان به ټول پر د حضرت عیسی علی السلام ایمان راوړي او داسې به د عیسی علی السلام باندې د ایمان راوړلو د لپاره دا شرط دی چې پر پیغمبر علی السلام به ایمان راوړي نو هغه به ایمان راوړي. دا به کله وي په دې ارتباط باندې د مفسرینو اقوال مختلف دي. ځینې وایي چې قبل موته کې ضمیر و دي يهودانو تراجه دي په اعتبار د هر فرد. وان من اهل الكتاب نست یولا د اهل کتاب سباقی الا ليؤمنن مگر دا چې هغه به ایمان راوړي به په د عیسی علی السلام قبل موته مخک تر خپل مرګ، یعنی د خپل مرګ نه مخکې به ایمان قرباني راوړي. د مرګ څخه مراد یعنی عالم برزخ دی چې د عالم برزخ څخه مخکې یعنی چې وخت د نزع راس روح قبض کیږي په دا وخت کې به حقیقت پر تشکار شي. نو د ایمان سبب مراد تصدیق وي خدغه ایمان به بیا په دا وخت کې معتبر نه وي ځکه چې دا هغه حالت دی کوم حالت چې د فرعون دغه وخت کې ایمان په درنه. مطلب دا چې هر کله انسان غړغړې حالت ته ورسېږي نو دته به درک معلوم شي چې ما چې انکار کاوه او مخالفت می کاوه دا باطل او حق خبره ده چې ما باید ایمان راوړم. دوم مطلب دا دی چې بن قبل موته کې ضمیر به حضرت عیسی علی السلام تراجیس چې مخکې د عیسی علی السلام در وفات
دوی به ایمان راوړي. یعنی دا نو اخیره زمانہ ورڅخه مراد چې عیسی علیه السلام دوباره د اسمانونو نه الله تعالی راکښته کی او بیا د صلیب او د عیسویت په خلاف باندې وجنګي، د نبی علیه السلام د شریعت پړنا کی، نو دا عیسویان به ټول په د باندې ایمان راوړي. البته يهودو کې به یا ایمان راوړي یا به قتل کیږي. نو په دې صورت کې قبل موته مخکې تر وفات د عیسی علیه السلام تر وفات، نو دا به هغه ایمان دی چې قبول دی، ځکه چې دا د نزع د حالت ایمان نه دی. او دغه دوم تفسیر عامه مفسرینو خوش بلري چې دا قبل موته څخه مراد د حضرت عیسی علیه السلام مرګ واخستل. چنانچه په دې ارتباط باندې ابن کثیر رحمه الله زیات احادیث را نقل کړي. یو حدیث د ابو هريره رضی الله عنه سره نقل کړي. عن ابي هريره رضی الله عنه، ابو هريره رضی الله عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث نقل کړي. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمائے لا ينزلن ابن مریم، خامخاب ابن مریم عیسی علیہ السلام راکشت کیش، حکما عدلا، حکم بی د خلقو تر مابین به فیصله کی او کامل عدل بکی. فلا یقتلن الدجال، او خامخاب دجال قتلوی. ولا یقتلن خنزیر، او خنزیر به هم خامخا قتل کی، دا بورک. ولا یکسرن الصلیب، او خامخاب صلیب مات کی، ختم بی کی. وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين، او سجده بيوازي دا عالمين الرب الله سبحانه وتعالى تي. ثم قال ابو هريره، وابي ابو هريره رضي الله عنه ويل اقرأوا ان شئتم، کستاسو خوشوینو دا قرآن دا آیات او آیاست. وإن من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موت، دا آیات او آیاست. قال ابو هريره رضي الله عنه وفرمایل قبل موت عیسی، مخکې تر مرګ د عیسی علیه السلام به ایمان راوړي. نو دا د دلته د ضمیر مرجع په دې حدیث کې ښکارا شوی ده چې قبل موت عیسی یعیدها 3 مرات. وای حضرت ابو هريره رضی الله عنه دا خبره 3 ځلې تکرار کړه. حضرت ابن کثیر رحمه الله په تفسیر ابن کثیر کې په دې ارتباط باندې د ټول امت عقیده را نقل کړي چې د تمام اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې عیسی علیه السلام به په آخر زمانه کې راکښته کیږي، او دغه کارونه چې پیغمبر علیه السلام وشودل دا به کوي، او په دې باندې د ټول امت تواتر نقل کړي. نو چې کله یو مسله په تواتر او په اجماع ثابت شي، نو دا د عقیده مربوط خبري، او بیا د هغه څه انکار کفر. چنانچه د امت پر دې اتفاق دي چې د عیسی علیه السلام د نزول څخه انکار دا کفر دی، کڅوک دا وکي. او په دې ارتباط باندې چونکه هند کې داسې خلک و چې د نبوت دعوا یې کړو، غلام احمد قیدیانی په نامه باندې یو خبيث مردار خور تیر شوی دی او ځان ته د نبی دعوا کړو. نو کله چې د ځان نبی وبولي، نو د عیسی علیه السلام د وفات دعوا یې وکړه چې عیسی علیه السلام وفات شوی او آخري نبی نو زیم. نو په دې ارتباط باندې بیا د هند علماو د هغه ډیره مقابله کړه. په دې ارتباط بیا حضرت مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه تقریبا 100 احادیث د عیسی علیه السلام په ارتباط چې د پیغمبر علیه السلام څخه راغلي دي هغه یې جمع کړي. او حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه ته ویلي دي چې بیا ته دا په عربي باندې واړو. هغه بیا دا کتاب په عربي اړولې دي، اوس د بیروت څخه هم چاپ شوی دی. حدیث دی نزول المسیح بما تواتر فی الاحادیث، د مسیح یعنی عیسی علیه السلام نزول چې په احادیثو کې په تواتر باندې ثابت دي. ډیر تفصیلی بحث ور باندې کړي. کله شاه شوق وی دا کتاب پیدا کولای شي په د عامه کتابو کې پیدا کیږي، البته په عربي دي. نو ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن، او نسته یو د اهل کتابو څخه چې باقی دی فاتسی الا ليؤمنن به، مگر دا چې خامخا به ایمان راوړي په د عیسی علیه السلام باندې قبل موته، مخکې د هغه تر مرګ چې هغه وفات شوی نیوي. چونکه په آخره زمانه کې بیا د عیسی علیه السلام وفات کیږي
او روایاتو کې دا راځي چې د نبی عليه الصلاة والسلام د پښو طرف ته بیا دلته شخیر ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ويوم القيامة او د قیامت په ورځ به يكون کیږي عليهم فردی باندې شهیدا گواه یعنی چې کله عالم برزخ او عالم دنیا دواړه ختم سي نو د قیامت په ورځ به فردی باندې یعنی د دوی پر انکار باندې شاهد وي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا فبظلم فسبب د ظلم من الذين دا کسانو څخه هادو چې يهودانو حرمنا عليهم الحرام کړه پاوي باندې طيبات فاکشان أحلت لهم شددي د پاره حلال کړل سوی و وبصدهم او فمنع دوی عن سبيل الله د الله تعالی د لارې څخه کثیرا ډیرو خلقو لره د دې آیاتو د مخکنی آیاتو سره مناسبت بالکل ښکارا دي په مخکنی آیاتونو کې د يهودانو خبيث صفات او قبیح صفات بیان شو او پر هغه باندې د جنو سزاګانو یادونه وسو دلته الله تعالی د دې د جنو خبيث صفاتو یادونه کی او پر دوی باندې د جنو سزاګانو یادونه کی نو فرمای فبظلم من الذين نو په ظلم من الذين دعا کسانو هادو چې يهودانو یعنی يهودو درواغ هم ویل او ظلم هم کاو نو الله تعالی فرمایي د دوی د ظلم په سبب حرمنا عليهم مج حرام کړل پر دوی باندې طیبات پاکشه د ظلم په ارتباط یا تفصیلی بحث سورۃ بقره کې هم تیر شوی طیبات پاکشه ان مور باندې حلال کړه مطلب دا چې حلال نافع او لذیذ شان دام پردی باندې حرام وګرځو وحلت لهم چې د دوی د پاره حلال سی او د دین مخ کې دوی ته حلال و لیکن د دوی د بغاوت په وجه باندې چې الله تعالی د دوی بغاوت بیانې چې یو ظلم کاوه او بل خلق د خدای د لارې منع کول نو د دې په وجه موږ پردی باندې حلال شان دا حرام وګرځو چنانچہ اللہ تعالی بل ځای فرمایي کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل ټول شیان ودا بنو اسرائیل ته حلال لیکن کله چې دوی د خدای نافرمانی شروع کړي او د احکام څخه سرغړونه وکړه نو الله تعالی په سورۃ انعام کې فرمایي چې وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر نو هغه کسان چې يهودان او موږ پر هغه باندې هر شونګوري والا حیوان دا حرام د شونګوري لرون کې حیوان غوښمو پر دی باندې حرام کړ د شنبه په ورځ مو پر دی باندې ښکار کول حرام کړ او نور کارونه محمد دې سره وکړه د دې د ظلم فواج وحلت لهم چې د دوی د پاره حلال کړل سوی او وبصدهم او فمنع دوی عن سبيل الله د الله تعالی د لارې څخه کثیرن ډیرو خلکو لاره چې ډیر خلک د الله تعالی د لارې حلو ځکه چې یو خو په احکام کې تحریف کا نو کومې خبرې چې د نبی عليه الصلاه والسلام په ارتباط راغلي وي هغه به پټولې او احکامات د الله تعالی تغیرول کوم احکامات چې د دوی په تاوان او هغه به بدلول او احکامات چې د دوی په ګټه نو الله تعالی فرمایي موږ پر دوی باندې دغه عذاب راوست لیکن دا د دوی په شریعت کې ځینی شان پر دوی باندې الله تعالی د عذاب په وجه حرام کړي او وجه هم دا ده چې زموږ په شریعت کې بیا هغه شان روا مثلا پر دوی باندې د وازګو خوړل دا حرام مستجائز دي او دا چې پر دوی باندې شونګوري لرونکي حیوان حرام او مستجائز دي مثلا سیرلې دي او دې تورته وې دي دا د دې فرق مستجائز دي چې په شرعي طریقه ذبح شي ځکه دا د نبی عليه الصلاه والسلام په امت کې چې بیا کوم شان پر دې امت حرام سوي دي دا د دې لپاره نه دي چې دې امت ته الله تعالی عذاب وکړي بلکې دا د پیغمبر عليه الصلاه والسلام د نبوت د شرافت په وجه باندې ځینې دا شان چې فطرت او مزاج یې نه خوشي هغه پر دې امت باندې حرام سي او پر دې امت د ګناه په وجه شي نه حرامي ځکه چې دا شریعت او دا امت اخري امت دي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شریعت اخري شریعت دي نسخه نه قبلي چې منسوخ دي
وبصدهم من سبيل الله كثيرا واخذهم الربا او بلدا چې دوی اخستل د دوی الربا د سود وقد نهوا عنه حال دا چې دوی د دې څخه منع کړل سی و یعنی د دې کارو څخه دوی منع کړل سی و دوی بیان کول فدې وجه پر دوی عذاب را واکلهم اموال الناس او د وجه د خوراک د دوی د خلقو د مالونو بالباطل فباطل طریقه باندې فباطل طریقه دا غوی څخه مالونه خورل لکه دا مجاورین چې پر دا قبرونو باندې ناس دا د خلقو څخه مالونه په باطله طریقه خوري دا رقم ده واکلهم اموال الناس بالباطل او فرق دا غوی اموال الناس د خلقو د مالونو بالباطل په باطله طریقه باندې دا هم باطله طریقه ده دا پر زیارتونو باندې چې ناس وی چې هفتوار سره تقسیموي یو هفته د یو ورور واری بل هفته بیا د بل ورور واری بل هفته بیا د بل ورور واری او مجبور به علم جاهل مسلمان چې بیچاره په یو لو پریشانی اختوي هغه بیچاره ورزي د ال تخپل کاروبار او دکانداری ور باندې دا قطعا ورته روان دي حرام دي او مریضان وقبرونو تور وستل حرام دي په شریعت کې هیڅ جواز نه لري قبر تور تلل په شریعت کې یوازې او یوازې د دې د فار روا دي او سنت طریقه د سړی ته آخرت پوریات ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام علت او حکمت خپل بیان کړي چې تاسو قبرونو ته د دې د فار ورسئ هغه بیچاره باندې یو مصیبت ښکارا سوی دی بیا ورته ناس دي اډر باندې خرسي او یا نوري طریقې ور باندې نو دا سې ډېری واقعات ما ترازي په تعجب کې سړی ورته پاتې کی ابل ورځ یو کثرت راغلی ول دلته مې یو څوک خپل کوروالا ور وستل یو دکاندار دا د تعویذو دکانداری چې راځي نو ول کوړته دنه به ولې حالت په کور کې دنه ول نور نه یو انو بیا هغه جنجال کړي او مشکلات جوړ کړي ادا چې سړی ورته وګوري هریان ورته ولاس پیغمبر علی السلام صحابه کرام رضی الله عنهم او د امت تابعین هیڅ کله د تعویذ دکانداری نه درایستل هو کله نا کله تعویذ یو چاته ورکول دا جائز دی لیکن دکانداری داغه کاروبار باقاعده شذ په نوبت تر رواني دا ډیره لوبي دي او ډیره لوبي دي امت تبا کړي د اس خلګو چې هغوی د اکار دکانداری راځي او زموږ په ټولنه کې د خلکو خوراک تشهیر کړي او وجه د تشهیر امداده چې زموږ ټولنه په علمي لحاظ کمزورې ده علمیت یې کم دي خصوصا د قرآن او حدیث سره او د عام مسائل سره تعلق نشته او دوی د وخت څخه د یوې حربې څخه کار اخستي چې د دوی کاروبار و نه دریږي نو هغه خلک چې د دوی د باطلو کارونو په ارتباط رد کړي نو هغوی ته به ضرور دوی داسې یو کلمه کاروي چې د کاروبار مخه په بند نشي حالان کې دا قطعا روانه نو هغه کس ما ته ویل زه بیا ورغلم ما ورته ویل دا حرام عمل دی شته کې او ته شرمېږې نه زما کوروالا د کور ته بیا تا ته چا اجازه درکړي چې ته د پردي ښځې نو نیسه ولدرات ویل ما سره دا دې په تاوال پرتی په دا په تاواو کې ستا دا کس چې سړی وویني لوړ ژیری نیولي سپین پاجم تړلی هر کال عمرې او حج ته هم رواني او دننه په کور کې دا سلسله جوړ کړي او دا ګرد به علمي یوم علم نه دی سړی چې عالم به په کتاب پیږي مدرس هغه ونه دی چې دا کار کوي املا دی درس کوي سبق وای هغه څه ضرورت لري دی کار مدرس عالم ته د کتاب درس کول دا د دنیا تر هر شي ډیر خوند کوي چې مړی کې د کتاب د درس ولا کراو ګرځي دا په شي پیږم نه جاهل وي احمق وي هغه ما ترالي باقاعده وسول بیا په شذ باندې وس پیرانان کښنولې دی ول یو مشکلات یا خبرې ثبت کړي بیا ما ته خبرې اورولې ما ورته مېره باندې اور غیبت مراته کو نو دا ډیر بد کار دا غیر مجاورین دي دا مجاورین سلیری شو د مسلمانانو استعداد دغه بی دین خلکو خراب کړي د دې د پاره چې خالق په پیژني ځان ور باندې پیژني چې زم یو څوک نو واکلهم اموال الناس بالباطل او فوجد دي چې دی خړله د خلکو مالونه بالباطل په باطله طریقه واعتنا للكافرين منهم عذابا اليما
واعتدنا مشتير کړي دي للکافرین کافران لره منهم د دوی څخه عذابا الیما عذاب الیمن دردناک عذاب مورته تیار کړي دي. یعنی کچا ایمان راوړي خو په بها کنه دا وی د پاره شدید دردناک عذاب تیار شوی دی. صدق الله.